अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती औ कमा क़ाल। मुहतरम मुसलमानानो, मुंग ओ तासो द यौ खपल रोर द नवी जिंदगी आगाज दागी कीगी او دا یو خوشحالی دا پای کې مونږ او تاسو را جمع شوي یو او محترم مسلمانانو په خپل خوشحالو کې الله تبارک وتعالى رضا کول دا یو لوی سعادت دی. بیا د دې علاقې زمونږ بهترین عالم دین حضرت شیخ مولانا فضل غنی صاحب زید مجده دا داغي او داغي د ملګرو مهنتونه دي چې الحمدلله ثم الحمدلله د علاقې کې قرآن بیانېږي نو دا هغه قرآنی انقلاب دی. زمونږ بهترین قاری صاحب او مفتی صاحب بهترین تلاوت وکړو نو محترمو سمو خیال دی چې کومه خادي ده چې پای کې د قرآن تلاوت وشي او پای کې د الله او د الله د رسول خبري وشي د الله تبارک وتعالى دین پکې بیان شي نو کې به الله سونه برکتونه اچي. الله رب العزت دې د حاجی سے محترم دری دا غون خاندان په دې خپل خاده باندې خوشاله کی. محترمو نن ډیر خلک دا خبره کوي چې غم دا په جړه سره درنیږي خېسته کیږي او خادي په ګډا سره او په ډولونو سره.
او دا د پښتنو خبره ده او دا د مشرانو خبره ده او دا حقیقت دی. دا نه حقیقت دی او دا نه صحیح خبره ده، بلکې دا خبره مکمل غلطه ده. ځکه مونږ او تاسو مسلمانان یو، مونږ او تاسو کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ او تاسو کومه کلمه ویلې ده؟ سلور تنو جواب راکو نو. دا کم مسلمانان چې بهر ناس دي جوړي په پروګرام خپه دي. مونږ او تاسو کومه کلمه ویلې محترمو؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. دا ډېر عظیمه کلمه ده. د دې د وجې نه موږ مسلمانان یو. محترمو چې مسلمانان یو، نو زمونږ د مسلمانانو د پاره الله تبارک وتعالى خپل عظیم الشان دین را لېږلی دی. هغه دین داغي نوم دی الاسلام. ان الدین عند الله الاسلام. او د هغه دین باره کې الله تبارک وتعالى فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ټول آیت ته خیال کوئ. الیوم اکملت لکم دینکم، تاسو لمی دین کامل مکمل ګرځولې. دا زمونږ او تاسو عقیده ده چې زمونږ د دین اسلام په هر اعتبار سره کامل او مکمل دین دی. خبره یاد شو محترمو؟ دا علما جواب ما راکوي، دا عوام مرګري جواب راکوي. کومه خبره محترمو زده مو کا چې زمونږ د دین اسلام څنګه دی؟ مکمل دی، په هر اعتبار سره کامل دین دی. او الله تبارک وتعالى فرمائی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل. چاچی د دین اسلام نه علاوه بل لار تلاش کا، د دین اسلام نه علاوه د يهودیت پس روان، نصرانیت پس روان، بل کلچر پس روان، د دنه به آغا لار پاغی تک پاغی کې د خرچ کئی صلاحیت لگئی، هغه د الله په دربار کې قبولیت ته نه رسیږي. فلن يقبل منه. او آخرت کې به تاوانیانو نه. بل مونږ او تاسو ته رب ذوالجلال فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا. اے ایمان والاو تاسو په دین اسلام کی پورا پورا داخلے گے. پورا پورا داخلے دو څه مطلب دی په دین اسلام کی؟ د دې دو مطلب دی محترمو. د دې آیت مبارکه دو مطلب دی. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا. د دې آیت مبارکه دو مطلب دی، خیال کوئ. یو مطلب دا دی تاسو پورا پورا دین کې داخل شئ، دی پورا دین کې داخل شئ. دا نه چې د دین بعضی خبرې منی او بعضی نه منی. دا سینره چې کم ځای کې د خن والته کې د شپه نه جی نه پورا دین دی کې بزان داخله په پورا دین کې. صرف منځونه نه چې ګینه صرف منځ کوما، صرف حج کوما، دا خو د عبادتو شاخونه دي محترمو. زما استا په دین کې ګوره نکام شتا، نو تجارتم پکشتا، نو ملازمتم پکشتا، نو دکانداریم پکشتا، نو اخلاقیاتم پکشتا، نو معاملاتم پکشتا. زمونږ په دین اسلام کې گاونګیریم شتا، رشتہ داریم پکشتا، عزیز ولیم پکشتا، خپل ولیم پکشتا. پورا پورا دین. مونږ او تاسو چې د خپل خوخه تاسو علاقه کې خو بداسي نه یا بعض علاقو کې که تاسو خیالي کنه په محله کې به یو تني وير د جمعه ته بن راځي، کته دې تاسو کې
دیوی په دې سب کې مې د پلان کې سره موز نه کیږي لکه دا د کوم ځای نه مفتی اعظم هند راغلی ښه لکه دا ته د کوم کتاب نه وې دا ته د کوم ځای نه وې دی جمعات ته مستنزي الله اکبر کبیره محترمو مسلمانانو پورا دین ځان کې راوسته په دې دین کې عقایدم دي په دې دین کې اخلاقیاتم دي په دې دین کې معاملاتم دي په دې دین کې زما اوستا معاشرتی زندگی مشتا په دې دین کې یو اسلامی سیاست مشتا حکمرانیم پکشتا عدالتم پکشتا نو تانه تحصیلم پکشتا دا پورا دین دانا چې یو شاخ راواله ها یو دا مطلب شو دوی محترمو تاسو پورا دین کې داخل شه وضاحت ډیر نو کو محترمو دا ادخلوا فی السلم کافه یو مطلب می دل بیان کو پورا دین اختیار کې او دوی مطلب دا دی تاسو پورا په دین اسلام کې داخل شه د سر نراوالی تر د خپو د نکونو پورې دا نه چې تویز به دین اسلام کې داخل یما نور به دین کې داخل یما داخله به مې د دین نباری پدې چې مې سره غواړي هغه به وېما دارنګي چې خوړل غواړي هغه به خورما نه جینا نه داخله دم دین اسلام کې داخله کا نو دا غوګونه دم په دین اسلام کې داخل کا نو دا سترګې دم په دین اسلام کې داخل کا او خېټه دا وتی باری جواب را کوي کنه محترم تاسو تیار ده ما تخکار نه استاد ولاګه کې سراډونم نشته چې داسي لګځه په ځای پکې ولګي کنه چې یو بل ته په نظر راځو کنه الله اکبر کبیره دا کوم ته پته موږ سره یو سراډونه راغستي ولته جزاک الله خیر خجن الله فرمای تاسو پورا دین کې داخل شه غون بدن په دین کې داخل کې سب په دین کې داخل کې غون بدن په دین کې داخل کې دا خپل ګیړم داسې لک دین د اسلام ته وردن نه کخه بعضی مسلمانانی کنا هغه عمره حجونه تبلیغونه د دین کارونه عبادتونه تهجدونه ډیر نیک او تسبیح هر وخت ټک وباسي او د خوري سو سره ګیری کنه په دې موږ سره ډیر خلکو ګوره سلام کلام را سره نه کوي حالانکه دا یاد وساته محترمو چې پردی حق الله نه معاف کوي څنګه پردی حق الله نه معاف کوي ګوره نبی رسول سلام چې بچرته جنازه کوله کنه نو اول به تپوس کو علیه دین پدې سړی خو پردی حق شته کنيشتا نو که چا بوته پردی حق دی پیغمبر به جنازه نه کوله اما وتاړو یریګونه دخته نه ګوره قبر نه منو ځن کدن نه منو حساب کتاب نه منو په خلی وایو چې منوې کدا ما او تا د قبر عذاب منلې ک ما او تا نن دا مرګ منلې ک ما او تا نن دا باز بعد الموت منلې یوم الحساب مو منلې دارنګ یوم الدین او یوم الاخرت او یوم الحسرت او یوم التغابن مو منلې چې عمل نامې براته مخامخ کولی شي راتبوی اقرا کتابک کدا مو منلې کدا سورات باندې تګ مو منلې اے محترم په ایمان وایا ما او تا سره کلکونه جربونه اکړه دا ارسرا سره مونږ سره ک پردي حقو او مسکول ها او مو واپس کوخه څونه مسلمانان شتا د خور عیسی سلويخ کاله او خوري سلويخ 50 کاله اجي جمعات تشي او خبرو تشي تبویدار زمانه لوی ولی الله راغلی حرام خور چې حرام خوري غته سوی په دې خبر لګلی شو یار تاسو روي خوم دا واده خبره به شروع کو وروخه پروګرام دا واده دی خدای نه مخ کې لګراوي خو مګوري ښا اے محترم چې حرام خوري غته سوی تاسو پرو आवाज راځي لکه تبه سوي چې چاته مو چپکړی شي ها دک جزاک الله خیر چې څوک حرام خوري هغه ته حرام خور وایو کله خوري سو سره ګیره ده کله گاونډي پوله تراشلې ده کله پردي پټي خشا کې راوللې ده
دې ته پښتانه وی دا سړی غټ حرام خور دی. څه دی؟ حرام خور دی. نو الله په دین اسلام کې تاسو پورا داخل شئ. نو په دې دین اسلام کې مونږ ته قرآن وی، مونږ ته حدیث وی، په مشرانو د کشرانو حقونه دي. نو په کشرانو د مشرانو حقونه دي، په اولاد د والدینو حقونه دي. نو په والدینو نو په ښځه د خاون حق دی. نو په خاون په خاون د ښځې حق دی. نو دوی باندې غلی شوې ښه د ښځې په خاون حق دی او په یو بل باندې حقونه دي. ښه ډېره لکان دي ته مې غواده والا لږ ګورم ته کې راولې لږ تپوسونه به ترې کوو. الله اکبر. امنت بالله ته نه ور وګورې. ښه بعضې استادان په دې نکاح کې به وي امنت بالله به ته ور وو که نه. غریب باندې په جیمې کې خولې راماتې خدای دا هغه چې د غلط پکې نه شم. اے محترم مسلمانانو، نو زما استا په دې دین اسلام کې حقوق دي. ښه د اولاد حقونه، د والدینو حقونه، د بیبیانو حقونه، د خاوندانو حقونه، د گاونډیانو حقونه. دا خو غوڼ نه بیانېږي، خو چونکې موقع د واده ده نو لږ د اولاد او د والدینو حقونو ته پکې ټچ ورکو او لږ د ښځې او خاون حقوقو ته پکې ټچ ورکو. خو چې اورو یې د عمل په نیت سره به اورو. څه به کوو؟ د عمل په نیت سره به اورو. که دلته څوک ناست دي د هغې بیبیانې او ما ته حقونه واورېده او ما ته نه پکې کمې کوتاهي شوي پی به توبه وباسو. که اولاد دی د والدینو حقونه مو واورېده او هغه مو نه ادا کړي نو پی به توبه وباسو. د چا بیبیانې دي بیبیانو سره ظلم کړی نو د هغې نه به توبه وباسو. کم اولاد د والدینو حق نه دی ادا کړی، کم والدینو د اولاد حق نه دی ادا کړی. دا یاد ساته محترمو مسلمانانو. الله تبارک وتعالی فرمائی ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. چې واده کې کنه حقونه پیژنه. ښه زموږ په دې معاشره کې ډېره لکانې چې دعا کوي چې خدای پاک دا کار ته ولکې لکه کم کار یادې د ده ذهن کې بس دا یو کاری د واده ده. ښه وایي دعا کوه چې خدای کار مار برابر کی. هلکه رورجانه د ښځې حقونه راته ووایه نو داسې سره به وګرئ که نه. بلکې یې محترم خفه کېږو به نه. ډېر سپین ګیري شته زه ورسره کله کله کښېنم مې کاکاجي ستا خو 70 ته عمر رسېدلی دی که نه. د بیبي کم کم حقونه دي ګوره قسم په الله هغه ته نه یاده عمر یې تېر کړي او دا احساس هم ورسره نشته چې دا خپې مې قبر ته نه دا زما نیم بدن نه سیوا دی قبر ته ځوړند دی. دله د ښځې حقونه نه دي معلومه او ټول عمر یې د ښځې حق پیمال کړي. دې ښځې له د وینځې غونته کتلي، دې ښځې نه یې نوکره جوړه کړي، دې ښځې نه یې خادمه جوړه کړي. الله اکبر کبیره. وکاکه دا دې زندگی تیره کا پردې حق د سره دی. بعضې کسانی وجي دوا کوه چې خدای پاک داسې کور کې ککې مکې راولي لکه چې پلار شمه که نه. نو ډېر پلاران شته د اولاد یو حق ورته نه دی معلوم. چې ورته بیانېږي هغه مولۍ خو بس داسې بدې شي که نه چې کوم مولوي صاحب وله حقونه بیانوي که نه هغې بدې شي چې کوم یو مولوي صاحب وله په بوسو کې اوبه بوځي هغې خوښي. الله اکبر کبیره. اے محترم مسلمانانو دا نکاح د دې په دین اسلام کې یو لوی حیثیت دی. دا نکاح یو داسې عمل دی چې دا د آدم علیه السلام نه راوالی. د آدم علیه السلام بیبي وه. آدم علیه السلام لومبنی انسان دی. ښه لومبنی انسان څوک و؟ محترمو سیدنا آدم علیه السلام زمونږ استاد د ټولو بابا جان آدم علیه السلام دا هغه بیبي وه که نه؟ دا هغه هم بیبي وه. دا سلسله روانه ده. الله تبارک وتعالی آدم علیه السلام ته بیبي ورکا. دا سلسله شروع شوه د ودونو ده او دا سلسله په دې امت کې هم ده مخکې هر امت کې هم ده. اے محترم مسلمانانو او دا سلسله یو ناشنا خبره ده لکومه
دا د ودونو سلسله د نکاحونو سلسله دا بګوره په جنت کې وي. کوم ځای وي؟ جنت کې وي. ښا جنت کې بم ودونه یې. الله اکبر کبیره. یو خبره شو. بل محترمو قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی دی الکانو سرپرستانو ته حکم کوي چې ګوره یاد وساته وانکحوا الایام منکم. مشرانو ته خطاب، سرپرستانو ته خطاب، مور او پلار ته خطاب چې اے سرپرستانو وانکحوا الایام منکم، تاسو خپل بی ودونو والتا ودونو کې. چاته ودونو کې؟ بی ودونو والتا ودونو کې چې مناسب رشتہ ملاویږي. او یو ستا بچی دی د ګټې وټې شه بی بی ساتلی شي ګورې ښه الاغې. اوس که د ښځې د ساتلو نه یې هغه یو الګ ته مور پلار رشته وکړه. توجه مو شته محترم؟ ماله څه پیسې توجه مو څنګه ده؟ ماله خو تاسو توجه تیاره کې نه ښکاري. هغه مور پلار الګ ته واده وکړو. داسې کیسه وشوه چې زموږ په دې معاشره کې خو چې کوم هلک واده وکړي نو یو میاشه پورې سی پراټې او خلک ورته ډوډۍ ناوې ته ډوډۍ شوې ده که نه؟ ستاسو کلي کې که ني؟ انشاءالله که دا ملګري دننه راځئ نو ده دننه راځئ ایماندارو دننه راځئ. جزاک دلته کې ځایونه شته دي، دلته کې مخامخ بلا ځای دی دلته. اے محترمو الګ ته واده وکړه نو الګ میاشت نیمه ډېر سور کې و. لکه نن پلان کې ځای کې ناوې ته ډوډۍ شوې ده، پلان کې ځای کې ناوې ته ډوډۍ شوې ده. بیا چې داسې یو میاشت څلوېښت ورځې تېرې شوې که نه او ډوډۍ بس ختمې شوې که نه، خپلوان ختم شو. اوس به خامخا څه مزدوري به کې، دیاړي به کې، دوکانداري به کې، څه ګټه وټه به کې. او الګ د ګټې وټې نه و، الګ د مزدورۍ نه و. او دغه میاشت څلوېښت ورځې خو د ناوې د ډوډۍ خوند هم اخیستی وه. د ښځې سره ناست دی، ښځې ته وایي ښځې ما خو بېګا ناوخته سوچ کو، ما او تا خو روره خور وختو. د روره خور خو نکاح نه کېږي. هغې ورپسې پیزار ته لاس کوي زرزه ګټې وټې ته بې غیرته د ښځې د ساتلو نه نو ما او تا رور خور وختو. نو محترم مسلمانانو بچی ته به واده کې خو چې سبا دا ښځې ته نه وایي چې روره خور وختو. ښه دا دی کې یو سبق شو. سبق پکې دا شو ډېر هلکان هغه بس واده غواړي او دارنګې بیا پردی جینې بندیوانه کی، د پردی جینې هغه دارنګې راواده کی او بیا دی لوپرشایي کله آیس او کله چرس او هغه پردی زنانه هغه ځوړنده وساتي. بیا دا ظلم دی. ښه نو الله تبارک وتعالی سرپرستانو ته وایي وانکحوا الایام منکم، بې ودونو والا ته تاسو ودونه کوئ. ای بل یو روایت کې راځي چا چې وس کیږي او دی بیا هم اولاد ته واده نه کوي، وس کیږي کور برابر دی، خرچه مرچه کولی شي، د الکم د ګټې وټې دی او روغ رمټ دی. او حدیث پاک کې راځي چې دا کم والدین دغه بچی ته واده نه کوي که نه، که د دې اولاد نه څه ګناه کیږي، د نظر حفاظت نشي کولی، نو په دې ګناه کې ورسره د مور پلار برابر شریک دي. مور پلار سره په ګناه کې برابر شریک دي. دا روایت مې یو ځای کې بیانو. یو نوجوان پاسېدو ما ته ویل لکه مولوي صاحب چې دا مور پلار الګ ته واده نه کوي که نه او رځنه څه ګناهونه کېږي نو مور پلار ورسره شریک دي. مې بالکل ورسره شریک دي. هغه وایي زه نو مولوي صاحب مور پلار ته مې لوی لوی پټکي تړلي. ښه نو محترم مسلمانانو الله فرمایي وانکحوا الایام منکم، د نکاح حکم الله کړی دی. دارنګې د نکاح فواید په دې باندې کتابونو کې ډېر بحث شوی. د نکاح ډېر فواید دي. اے محترم مسلمانانو نکاح انبیاء کرام علیهم السلام نکاحونه کړي دي. انبیاء کرام علیهم السلام د الله نه بچي غوښتي دي. نکاح کول دا د پیغمبرانو طریقه ده. زموږ د علما چې کله نکاح تړي په دې نکاح کې دی خطبه وي. سوی پکې
خو زموږ په دې معاشره کې د عوامو قصور خو نه دی، دا قصور زموږ د مولیانو دی. مونږ دا خلک داسې عادت کړي چې مونږ د خلکو تابعداري کوو، حالانکه دا خلک به د عالمانو تابعداري کوي. خبره مو خیال ته رانه محترم، مونږ به چا تابعداري کوو؟ د عالمانو تابعداري به کوو چې ما ته د قرآن او د سنت حکم وایي. لکه اوس دا د نکاح مجلس ناس جوړ دی که نه محترمو، نو چې کله د نکاح ټیم پکې راشي یو مشر وي د استاد ګوټ تکې داسې وایي که نه وي د مشران، دا استاد پکې ګوټ تکې، هغې استاد ولې ګوټ تکې؟ نه، دا نکاح په میدان کې تړل پکار دي. نبی علیہ السلام فرمایي تاسو د نکاح اعلان وکړئ، نکاح ته شهرت ورکړئ چې خلکو ته پته ده لکه دا خلک ولې راغونډ شي، لکه د پلانکي واده دی، د پلانکي نکاح ده. دا نکاح به ښه ښکاره کې کل عام به نکاح کې کل عام. تاسو د ریوڼ اجتماع ته نه تلي په کروړها په لکونو کې هغې نکاح تلي که نه تلي محترمو. د بعضې غټو مدارسو کې هغه د ختم بخاري فرض باندې نکاحونه کېږي، خو موږ دغه دی نه سبق نه زده کوو. بیا دلته کې دا یو مشر به پاسې دی که دا استاد دی خوا ګوټ ته شی نو پټ په ګوټ کې نکاح وتړلی شي. نه، د خلکو په مخ کې نکاح وتړه چې د خلکو ته پته ولګي چې د نکاح کې دا مولانا صاحب څه وایي. نو یو خو محترمو د نکاح په خطبه کې یو 3 آیتونه لوستي کېږي. یو آیت یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، یو دا آیت. زه کله کله خپلو ملګرو ته وایم تاسو د نکاح مجلس کې عوام راغونډ شوي که نه، نو دا 3 آیتونه چې ووایي لږ به د دې وضاحت وکړي چې دا خلک پې پوه شي. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، اے خلقو د خپل رب نه یره وکړئ. اے خلقو یا ایها الناس، اے خلقو اتقوا ربکم، یره وکړئ او یریږئ د هغه ذات نه چې تاسو یې پاللی یې. هغه ذات خلقکم من نفس واحده چې تاسو یې د یو آدم بابا نه پیدا کړي یې. وګوره آدم علیہ السلام ته بیبي ورکا او بیا د هغې نه الله پاک وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. بیا وګوره نارینه او زنانه الله څونه ډېر کو، هغه آدم بابا نه، هغه د بیبي نه الله نارینه او زنانه. واتقوا الله الذی، بیا ورپسې وي دا هغه الله نه ویریږئ. یو پکې دا آیت په دې کې اتقوا ربکم، یا ایها الناس اتقوا ربکم، د تقوا خبره پکې روانه ده. نو دویم آیت پکې ویلي کېږي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اے ایمان والو د الله نه ویریږئ څنګه چې د الله نه د یری حق دی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ستاسو مرګ دیم ګوري په ایمان سره یا خپل غونډه زندگی د الله په دین باندې تیروا، دا غونډه زندگی مسلمانې کې تیروا. دویم دا آیت شو اتقوا الله حق تقاته. دریم آیت یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو د الله نه ویریږئ او درست خبره کوئ، بوزو کې اوبه مه بوزئ. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، سیده خبره کوي، د شریعت برابر خبره کوي، غلط خبره مکوي، ناروا خبره مکوي. دا 3 آیتونه دي کې کله زمو علما حدیث پاک وایي. یو حدیث پکې وایي چې نبی علیہ السلام فرمایي النکاح من سنتی، دا نکاح زما سنت دی. پیغمبر سوی نکاح زما طریقه ده، زما سنت دی. کور لکه سار 2 رکعات سنت دی کنه، ماسپښین 4 رکعاته تمون نمخ کې سنت دی، بیا د فرضونه 2 وروسته سنت دی. چې مونږ او تاسو دا پدې زمونږ او تاسو دا اتفاق راغی او دا مؤمن لا چې نکاح د چا سنت دی. نو اسې په ایمت چې سار سنت کې نو مخ کې ته ډول وخی او ته چې سار سنتو کې او د جمعات دروځي بیا په ډول وخی چې دا نکاح سنت دلته ول ډول وخی. دماغ دې کار نه کوي. نکاح من سنتي په خندا کې دی خو نکاح دا دی خو پکې یتقوا الله فتقوا الله واتقوا الله. دا آیتونه وي او دغلته ډګ لګولې لونه خويندې د ګډاګانې کوي، هغې بې شرمي کوي، هغې بې حیایي کوي.
الله اکبر. دغه وخت کې دماغ کار نه کوي. ګوره حالانکه زمونږ استادانو به وي دا پښتانه په دې خبره باندې مر کوي که چرته یو بل سره جګړه راشي کنه او په جګړه کې وته وي ستا ښځې ته به ګورې ګډ شمه ښه نو په دې جګړه کوي که نه کوي مرګ پې کوي که نه کوي نو دا په خاده کې چې ستا دې ښځې ته دا خلک ګډېږي نو بیا اوس دماغ دې کار نه کوي پرده پې ووالې شوه. دارنګې که زمونږ په پښتنو کې د چا یو بل سره څه خبره روانه را روانه شي که نه او په جګړه کې ستا ښځې پسې ډول وومه په دې سم خوشحالېږي که نه خپی پې چې څوک چاته وي ستا ښځې پسې ډول ووم ستا خور پسې ډول ووم ستا مور پسې ډول وومه څونه ښایسته خبره ده که نه غلطه خبره ده جواب را کوئ مونږ تاسو کې ډېرې غلطۍ توبه به وباسو محترمو غلطه خبره ده که نه هسې په ایمان یې په دې خادو کې دا ډولکي ماره راغلي دا زما اوس تا مور ته خور ته ښځې ته ډول وایي که نه وایي او موږ د بار ښکوي نه دی که چې ورته واچوه بار ډولکي ماره مې دننه لګیا دی او زما ښځې ته ډول وایي بې خونده بې حیا بدتمیزه الله اکبر کبیره دا څنګه حیا شوه څنګه پښتو شوه یاره. اے محترم مسلمانانو دا په دې ملک کې د دین او د قرآن او د سنت محنت چې نه کېږي که نه او بیا ډېر داسې خادې ډېر داسې نکاحونه که مونږ کې علما کرام ناست دي په خطایي کې چې ته شریک شوي که نه نو محترمو هغه به پای باندې توبه وباسي خو ډېر بد ښکاري چې مفتي صاحب دی او مولوي صاحب دی او په کومه خادې کې د شریعت خلاف کارم کېږي او دې غریب مته نکاح تړي او هغه مجلس کې ورسره ناست دی. نو محترم مسلمانانو نکاح د جنت کې هم د نکاح دا عملی خو ما او تا ته پکار دادي چې د خپل اولاد نکاح کو واده کو نو پای کې الله خپه کول پکار دي که رضا کول پکار دي. مولانا الیاس رحمت الله علیه یو واده ته داسې راغلی وه نو په هغه واده کې بلا خلک را جمع نو هلته ودرېده خلکو ته یو 2 منټه بیان وکړو وی مسلمانانو په تاسو الله خوشحالي راوستې ده الله در باندې خادي راوستې ده تاسو په دې خادې کې کوشش دا کړې که چا سره مو ډېر پخوا خفقان راغلی و خپلوان درنه ناراضه وه تاسو په یې باندې جرګه کړې ده زموږ پښتانه هم داسې کار کوي چې چا کره خادي جوړه شي نو که چېرته ورو د تره زوی د ماما زوی خفی نو جرګه ورپسې وکړي که نه چې یاره موږ سره په دې خوشحالۍ کې شریک شي محترمو. نو یې ګوره تاسو نن د محلې د سپوتم ډوډۍ ورچوي چې یاره مونږ کره خوشحالي ده چې دا سپیم خوشحاله یه که چېرته ستاسو دا کم خلک دا نالې او دا ګندونه پاکوي که نه باترومونه پاکوي تاسو هغې ته هم پاکې جامې نه چولې دي چې مونږ سره په دې خوشحالۍ کې خوشحاله یي خو آیا دا مو سوچ کړی دی چې ما سره زما په دې ښادۍ او خوشحالۍ کې زما الله هم خوشحاله یه. الله اکبر کبیر دا سوچ نه دی کړی. زمونږ علاقه کې یو تنو ستړي خو نه یې که نه محترمو الله اکبر زمونږ علاقه کې یو تنو نو د زوی واده جوړ شو مونږ یو څو ملګري په جرګه ورلو مونږ ورته وی حاجي صاحب ډېر دینداره سړی ښکلې تسبیح مو سره وي ښکلې ګیټۍ به م ښکاره وي او مسواک به مو سره و ډېر په شرف بلکل برابر مونږ له ګوره تا ته الله را بچي درکړی و دا بچي دله الله لوی کو خوشحالي در باندې الله راوسته نو ګورې په دې خپله خوشحالۍ کې به الله نه خفه کوي هغه بلکل استاد جي صحیح خبره ده دا ټول نارینه مني که نه مني نو مونږ ورته وی ګوره په دې خپل خادۍ کې ډول نه ډګ نه وربل نه ګډاګانې نه او دارنګې په دې کې په پالنګ خاتل نه اوس خو پکې لا بله کیسې هلک به په کرسۍ کښېني که نه جینکۍ به تا خوا او دې خوا کښېنئ یاره دا ټول پښتانې ویني ګوره چا که دونه د غیرت هغه رګ نه راوچتېږي د هلکانو نه حیا ختمه د جینکو نه حیا ختمه نو بیا څوک په خپۍ وي څوک اخوا لړو څوک دې خوا لړو هم په دې خادو کې د نارینه او د زنانو هغه اختلاط او ګډون پکې وشي که نه نو یہ دونوں طرف سے اشارے ہو گئے ہم تمہارے ہو گئے اور تم ہمارے ہو گئے بیا مورم په سرو سترګو جاړي پلارم په سرو سترګو جاړي بیا خاندان څوک معزز سړی جومات حجرې ته نشي تللی بیا ښه دا خو ولې تا مشره ماحول په خپله جوړ کړی و تا غیرت او پښتو څه شوه نو یاره سړي ته مو خبرې وکړې هغه بلکل جي کور ته لړو بیبي ته وایه چې مولوي صاحب دي راغلي دي الحمدلله اوس دننه راځې شاباس دغې ته توجه وایي ښه دننه راځې شاباس جزاک الله خیره
هغه واده والا پکې هم دې خورا منشن کېږه نه. اے محترمو کیسه خو شروع شو ها. سړی کور کې بیبي ته خبره وکړه چې مولوي صاحب دی راغلی و سره د درس مرګري راغلی او هغې و چې دا واده به د شریعت برابر کوي، په دې کې به ډولونه ډګونه پالنګونه وربلې به پکې نه وي. ښځې ورته څه دي ووایي او چې ښځې پې څنګه اواز راویست سړی بلکل غلی یار دا څنګه سړی و یار. ښځې ورته وایي څه دي ووایي ګوره زنانه ته ګوره او دونه جرأت سره آواز کولو ته. دی ورته ما خو څه نه دي ویلي خو دا استاد جي دي راغلي نو. هغه ته وایي که ته خامخا دونه د دین شوقي که نه ګوره ښځه ورته وایي مسلمانه ښه که ته دونه خامخا د دین شوقي دا بستره واله دا 3 سیروزې ته لاړ شه. خو دا خادي په ما الله راوستی ده او دا مې ډومبنی دا مې اخیري زوی دی او زه به په دې کې ارمانونه ریجومه او ډولکي ماره به زه راغواړم او کور ته به یې دننه راولم او په شاټوله ګډاګانې به ورته کوم شاټوله ګډاګانې. بس نارینه و سړی و یاره. الله اکبر کبیره. محترم مسلمانانو نو دا خو خلک نعتونه ولته نه ورکوي جزاک الله خیره. نو محترمو سړی بار راووته مونږ ورته حاجي صاحب ولې نو سر یې داسې کته کړی و یره جي مې یره جي څه پلانکي دا مور نه ده مې ده که نه پلانکي دې مور ده که نه نورې خبرې لاړې د غریب وچې نه مې ته مو ځان ته نارینه وې ته هم ځان ته سړی وې مړه جومات کې خو په امام سترګې خیره وباسې دا کم یو تن چې دی ښځې د جواب ورکولی نه که نه د امام ته ایله ښه تیاري د علماو ته الله جیبه حوصلې ورکړي دی وایي مړه راشه ښځې غوسه کړی دی بلډ پرېشر یې ښایي دی راشه دا خبرې واوره مولوي صاحب دا هم برداشت کوي علما دا هم برداشت کوي. دی غریب کور کې ښځې د جواب ورکولو نه که نه چې دی راشي جومات کې ټوله غوسه په استاد تا چټایي ولې نه رابار کړی په وخت ولې نه وې راغلی دا 2 منټه لیټ ولې راغلی او دا چل دی او دکه سړی به چې ته امام ته به 200-300 روپۍ جیب کې منا چیښه. بس مونږ ته زمونږ خپله غاړه وه خلاصه مو که او بس لړو ده نه یاره واده یې وشو یو 15 ورځې پس چې ورسره ملاقات زمونږ وشو مونږ ورته وایي حاجي صاحب مبارک شه واده وشو جي خبر خو نه که نه مې ولې خیر خو دی وایي جي چې واده مو وکړو هفته پس زما د ښځې او د نګور جګړه مې راله نو د ښځې نه یې راله نیم ویښته ایستي په موټو موټو. ما ویلي الحمدلله ثم الحمدلله مې ډېره بړه وډه مزه کرسي مې دې خو ډېره مزه کړې ده ښه مې دا خو چې دا په کور کې په موبایل باندې ریکارډ کړی ډېره مزه به یې کړې وه. مې وایي نور واوره وایي داسې کار شو غنګور مې نه وه وایي زما د نورو ګیندو نه کالي زما د لوڼو نه کالي زما د کورو نه کالي دا غونډ را پټ کړي په خپل بیگ کې یې چولې دي هغه مور کره تلې ده مې چې څوک تلي بیا که خیر نه دي راغلي ما له بیا دې مبارک شه زما خو دا زړه سم یخ شي په ایمان خپله زړه خبره ده له کوم ښه په بعضې کارونه سړي زړه خوشحاله شي که نه دا کم تن ته چې ته وې ګوره موږ مسلمانان یو د پیغمبر امتیان یو کلمه مو ویلې ده دا ښځې به حیا کې ساتو دا ګډاګانې به په خادو کې نه کوو دا پالنګونه دا وربلې دې بیا هم د ښځو نه مجبوره دې بیا هم په خپله خادې کې په قرآن او سنت د پاسه الله اکبر خپیږ دي دې بیا هم په دې خپله خادې کې د الله او د الله د رسول راوړل شوی دین بیان شوی دین پورې ټوکې کوي لوړې ورته راچوي تیلي ورته ورته کوي هسې په ایمان یې وایي چې دغه چل ورسره وشي نو مزه کوي که نه کوي په دې مسلمان خوشحالېږي ښه زما خو پې دا اړه یخ شي چې دا په شریعت باندې خپېښي په خپله خادې کې که نه دی خو دا پالنګونه او دا وربلې او دا لکان او جینکې ته تاویږه او هله یو ځای چورلندې کوه دا وربل دی او دا کیسې دي دا هفته پسې چې جګړې شروع شي که نه او چې ته خبر شي چې یاره سړی خو تاڼې ته رسولې دی ښځې پې راپورټ کړی دی او دارنګې خبره عدالت ته تلې ده او پای کې خو طلاق شو او کوم کور چې ورپسې لیکلي و غم ته نه ښځې واغستو زه مېره ډېره مزه وکړم الحمدلله مېره به زړه دې راله په دنیا کې یخ کړو دې سړي دې ظالم شریعت غار غار کړی و دا اوس زمونږ د دې حاجي صاحب په دې کور کې دا خادي چې راغلې ده ولې د دې وس نه کېږي دې ډورونه نه شي راوستی دی محترم نور پروګرامونه پکې دا ډګونو نشي کولی خو دی دا خپل خادي
پدې کې دی دا غواړي چې زمونږ نه الله او د الله رسول خفه نشي، پدې کې زمونږ د قاریان او د علما او د طالبان او د مفتیان او د امام صاحب زمونږ خفه نشي، دی خپل الله نه خفه کوي او داسې خلکو ته الله ډېرې خوشحالۍ ورکوي، الله دې ډېرې خوشحالۍ ورکوي. نو محترمو د یو تن نه تپوس شوی و، وی دا نکاح سي، د نکاح وضاحت راته وکړه چې دا نکاح سي. بعض خدا قول علی رضی الله ته منسوب کړي دی، بعض نورو ته منسوب کړي چې دا نکاح سي. هغه ورته وی د نکاح تعریف وره، دا نکاح چې دا سرور شهرنا، دا یو میاشت خوشحالي وي، ښه یو میاشت خوشحالي پکې، الکم نوې جامې او د ناویم نوې جامې او دارنګ ډوډۍ او سو یو میاشت ډیر سور کی نوې سرور شهرنا. بیا ور پسې سیا وی لزوم مہرنا، پدې کې بیا مہر لازم شي. څه شي پکې؟ نکاح دی وکا نو بیا مہر دی ګوره، نو بیا دا نکاح سیا، نو بیا انکسار ظهرنا، بیا د ملارا کونټی لیدل، د ملا ماته دل، نو بیا دا نکاح سیا چې د ملا دی را ټیټه شوا، نو بیا وی سبه د تویما وقوع غموم دهرنا، بیا د ټولو مرغمی به تنخوا نو کړی، نو له ټماټر نشتا، الا پیاز نشتا، نو الا مسور نشتا، نو دال نشتا، الا دار وړه، الا التغم دی، نو الا التخادیدا، نو التبت لغواړي، نو دلتبت لغواړي، ټول عمر غریب بیا کنه اوسګارې دل یې نه لکه دا ټول عمر سودای. نو بیا نو په اخر کې نزول قبرن، بس ډېر قبر ته ورکوس کینو. محترم مسلمانانو، نکاح دا یو بهترین عمل دی. نبی علیہ السلام فرمائی النکاح من سنتی، کله نکاح شو کله واده شو کور با تعلقات بسنګ صحیح، خوشحالی بسنګي. نو الله تبارک وتعالى دا بیبي پیدا کړی د دې لپاره. قران کې الله فرمایي تاسو لمی بیبیانې درکړي دي لتسكنوا الیها، چې تاسو له دې بیبیانو سره سکون حاصل شي، راحت د حاصل شي. نو دا بیبي د سکون د پاره ده، خو چې دا بیبي به ال د سکون د پاره چې دی بیبي تم د خاون حق معلومي ښا او خاون تم د بیبي حق معلومي. نو اے محترم مسلمانانو، څنګه لک حقونه پکې بیان کو غنا وخت دی. ها جی جزاک الله خیره. د جیم شپې دی. الله اکبر کبیره. ګوره د اول به پکې د بیبیانو حقونه لک بیان کو ښا. د بیبیانو حقونه دا ډیر زیات دي، پای کې مہر لازمي دل شو. محترمو اغیتا ستوګ نه ورکول، دای خوراک سکاک برابرول، چې کم خوراک تکي غیته ورکوا. ځکه کله بعض کسان وی نما بار اټه پاټه کوي، دلته د میانو پارټي، دلته د کبابو پارټي، دلته پلان کی ریسټورنټ کې پارټي، پلان کی شادي حال کې پارټي، او چرای دا غاړي د 10 روپو لو بیا کور را تروالی کنه. دا ظلم نه محترم. خپلې بیبي تم چې تاسو خوري هغه بیبي تم ورکواله کا، نو ته په خپل میان او کبان او کباب خوري او چرای دا غاړي د میلینه بس ته هغه سره د پیاز او لوبیا راوالی. الله اکبر کبیره. محترم مسلمانانو، نو بل بیبي ته وخت ورکولو. بیبي ته د میس کې یو خبر را یاد شو، توجه مشتک نه محترمو. یو زمونږ نه داسې دا 20 30 35 سال مخکې مشران چې کوم دي، یو د دې د وردالکان چې دي دی کې لږ فرق دی. د نن نه داسې دا 30 سال مخکې زمونږ د سپینګيري مشران چې وکنه، نو دی خو د خزو ته بالکل راشه نه وي، ظلم وسره کړی. تاسو ته پته زیاتی وسره کړی. بلکې یو ځای کې مې د زنانو حقونه بیانولو، یو بابا دونه په غوسه کې را پاسېده، وی خیره لوګي ته راوخی جواب. دلته دا پروګرام دی، خو چې بل پروګرام پکې شروع شو ما نس ها خاجي ها اغه ته دلته مواده راځي دلته. نو محترم مسلمانانو، څه خبره مې کوله؟ مشران لګوري په ایڈوانسو کې معذرت کوم، خبرانه نشي ګوري ښا دا ډېر ښه مشران دي، خو مولایان خو براله خپل کمی کوتاهی بیان نه کړه. محترمو، نو زمونږ لګ دا مخ کې دور مشران چې وکنه،
دی خو د خپلې بیبیانې یقینو که زناورو نه ولا کم کته نه مینا نه محبت نه څه په خوږه خوله خبره او بس پلان کې چې ته په نومې وته نه ورکړې نومې وته نه دی اخیستی تا ته ما نه وي او بي بس که لږ غونته په کڼاوه کې بیبي کا کېده کور کې لوړ وخل لتې سکونه ډېر زیاتي او ظلمونه یې کړي و د الله بنده دا د چا لور ده دا د چا خور ده دا ستا په کور ته راغلې ده ستا د ایمان د تکمیل دپاره ده او ته دونه ظلم زیاتې کې دی به الله تپوس کوي ګورې ښه الله به تپوس کوي پر دې حق الله نه معاف کوي دویم زمونږ د دې زمانې نوجوانان دي دی پکې لږ بل طرف ته لاړه دی ول د مورم یو درجه سیوا ورکا یو درجه د خانه کعبې هم سیوا ورکا بش پور دینه غیر چا پیر طواف کوي مور پلارم وسره پریدي مونږ او دسم ورپسې پریدي جمعاتم ورپسې پریدي قرانم ورپسې پریدي درسونم ورپسې پریدي دغه مشرانم په غلطو او دا نوجوانان د بیبي خپل ځای دی د بیبي خپل حق دی د مور پلار خپل حق دی او د خپل رور خور خپل حق دی هر چاته بخپل حق ورکول پکاري محترم مسلمانانو د نبی علیہ السلام نه پیر چاته پوسو کو اے دا الله رسولا ستا د ټولو نه زیاته مینه د چا سره ده نبی علیہ السلام چاته پوسو کو سی وته وی اے دا الله رسولا تاسو د ټولو نه زیاته مینه د چا سره ده نو نبی علیہ السلام متو فرمایل زما د ټولو نه زیاته مینه زما د خپلې بیبي عائشه صدیقه سره ده پیغمبر سي زما مینه چا سره ده تاسو چا سره مینه ده نشي ویل یقینو کې کني ایمان تیر کې ده پیغمبر وي زما مینه زما بیبي سره ده تاسو چا سره مینه ده ایمان نشي ویل کني دا غز دا میدان یو کلام مولوی صاحب وي یا چې د مفتی صاحب وي چې زما خپلې بیبي سره وګوره کنه مولوی صاحب پکې وګوره کچې ته وړې نه خپلې بیبي سره مینه کول دا شریعت ته مطلوب دي خپلې بیبي سره منډوال زموږ پیغمبر خپل بیبي سره منډوال نو اے مشرانو سپینګیرو خپکیږي ما زموږ خوږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو پیر د خپلې بیبي عائشه سره منډواله وا نو عائشه رضی الله عنها هغه ته په منډه کې مخ کې شو نو سموده باندې وسره بیا منډواله نو نبی علیہ السلام ته مخ کې شو نبی علیہ السلام ته تلکا به تلکا دا چې تاغه مخ کې مان منډه کې مخ کې تلې وې کنه دا مې نه راي بدلو غستغول د نظر په منډه کې مخ کې شو ما وګوره محترمو نبی علیہ الصلات والسلام پکور کې دنا د خپل بیبيانو سره غب شپ لګولې دي خبرې ته وسره کړي خندې ور سره کړي دا الله اکبر نو بیا د نبی علیہ السلام نه تپوس کوي اے دا الله رسولا نو بیا دی دویم نمبر کې مینا د چا سره ده ورته وی بیا می مینا د عائشه د پلار د خپل خر سره د ابوبکر سره نو بیا نو د عمر سره بیا نور تپوسونه د مخ کې ونه کها نو ګو د نبی اسلام د خپل خر سره مینا د خپل بیبي سره مینا په دې وجہ د بیبيانو حقونه قران ذکر کوي وی ولهن الله تبارک وتعالى فرمای ولهن دې زنانو د پاره حقونه دي وقت باور کې ټیم باور کې دې سره بکله داسي مزاحم کې غب شپ بوسره لګي مور پلار کرے به پریدي دانه چې په وړه وړه خبره پیرا باندې کوخه بلکې مونږ ته قران وایو کتا سو چرتا وان خبتم نشوزهن کده بیبیانو د بد اخلاقی نه یریدې نو سبا کوي قران عجیب نسخه خيخه نسخه ځان سره یاد کې مسلمانانو چې بیبي بسنګ سمې د واده ماحول د کنه محترم واده کې راځم یو کنه نو واده کې به د واده خبرې کوخه واده کې به د واده او د خوشاله خبرې کو اے محترم مسلمانانو الله اکبر الله فرمای ولهن دی بیبیانو د پاره حقونه دي د دې حق بادا کې دا بیبي دا به افتنی مکه خپل مور پلار کرا پرې دی بوزي به پرې به شرمېږي را شرمېږي نه د دې د پاره حقونه دي د دې مہر دی د دې جوړه جامه ده د دې نانو نفقه ده دا خوشاله ساتل دي د دې وخت د دې مینا محبت چې پتا کم لازم دی دا بل چاته نه ورکول
څنګه مې وی محترمو اے نوجوان پکشتا شادي شده الکان پکشتا کنيشته پکې دا خو چې کوم لاس چت کو دا خو مشران دي ټولو الکان یادوما خدا مشران یې مونږ هم ځوانان یو اے محترم مسلمانانو چې بیبي سره کوم غب شپ لګول پکاري دا بل چا سره نه لګي بیبي سره چې کوم خبرې تري د مینې محبت په ګنټو دا بل چا سره نن په دې موبایلو کې پیکیجونه راويستخه پری کې ډزيږي دی بیا دې کور ته نا وخت راځي ما وطن 12 بجا په موبایل بلګي چې د پردو تور سره په ګنټو الیکو دا پکې د پلان کې ټیم نه پلان کې ټیم پورې پکې پری کالونه دي ښا الته پردې تور سره دلته یو په نکاح کړی دا او بل سره بي نکاح لګیا دي محترم مسلمانانو دا د بیبي حق تبا برباد کو ښا د دې د وجنه کورم تبا برباد شو دی بیبي تبا مینا ورکه دغه مینا به بل چاته نه ورکه اے محترمو ولهن مثل الذي عليهن د دې بیبيانو د پاره داسې حقونه دي څنګه چې په دې باندې حقونه دي په دې بیبي باندې د خاون حق دی د خاون دم ډېر حقونه دي ښا بعضی روایتو کې راځي که چرته یو خاون بیبي ته وای د دې یو غر کانی رواله دی بلتا دا یوسا د دې بل غر دا کانی دی بل غر ته یوسا وی پکای دا بیبي به د خاون دا خبرم نه غورځي او بل خبر اوره محترمو یو روایت کې راځي کنا نبی رسول الله والسلام فرمایي که یو خاون خپل بیبي ته आवाज وکړو چې اے بیگم اے بیبي صاحبې اے پلان کې تل آجا دل تراشا وی دا بیبي وو ته دا نه وي چې سوي څنګه محترمو اسی دا حدیث په پتاسو کې څوک کور بیان کې خپل بیبيانو ته الله سره اوچت کې شاباش یوم نو چته نه نشي ویلي حدیث نشي ویلي یوم لاس نو چته ښا د پیغمبر خبره وکاو پار میدان مې کوو او صرف کم ځای نه کوو کور الله اکبر کبیره اے محترم مسلمانانو نبی علیہ السلام فرمائی کہ یو خاون بیبی ته आवाज کوئی پلان کې دل تراشا نو بیبی بہت دانه وي چې سوي سکار دي دي دا برامند کی جی حاضرم سو حکم دی جی سونه مینه محبت وي نبی علیہ السلام فرمائی و ان كانت على التنور کدا بیبی په تنور باندې ولاړه دا ډوډۍ ته نسوځي دا بولدانه وي چې اے دا وړو پلارا اے پلان کیا ورګه دا ډوډۍ را نړو منو بیا درځم نه دا برامنډ وي ښا اسنن زنانه زشته محترم پریشا وای دشا خبره کوي تاسو کوی راوینه یریګه ما ښکارا وای نن داسې بیبیان نشته محترمو بلکې یو مشر خو نو نوجوان تنو اگر اته مولوی وی وظیفه را کمه څه د پاره وې ځکه کله بیبي ته خبر او کما ماته وی چې دریشه منګه کوریا نو چوس یو خزه خاون ته منګه کوریا کنه محترمو نو کدا به جنتی زنانه نه د خاون سونه ډیر حقونه دي محترمو ای به یو حدیث ته وایم او کور به بیانوي ها او یقین می در باندې ناراضي نبی رسول الله والسلام فرمایي الله اکبر کبیره یو زنانه دا خاون وسره دلته کې ناس دی او دا زنانه وی چې زه یو 2 رکعاته نفل کوما نو که خاون اجازت نه ورکوي نو نفل نه کیږي څنګه محترمو نفل موز رکوع سجدا الله اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی دا عبادت د دې قابل قبول نه دی بلکې په دې لعنت راوړيږي د خاون خلاف کې دا لګیا ده او کوم زنانا چې خاون دی خبر نه دی او پړونه پتاخه کو غرمه پورې غون کلی وکړو خاون ته نه دی خبر ادي د خاون ټیم نوٹ کړي چې په کم یو بج راځي نو دا دولسنی متراشي او خاون ته مونږ دی په کور کې قیدیان کړو ته ټول ورځ مزه کې بار ګرځي یلیکا دا خوستانه لس منټه مخ کې را لګا دې غون کلی پتاخه کو غون کلی وکړو الله اکبر کبیره اے محترم بل خبر اوره حدیث د لبلوي هم کنه چاته بوای نه کنه وای نه جنې وایي بالکل نه وایي بالکل مالم پتا ده نشه ویلی دا هر چا کار نه دی نبی رسول الله فرمایي خاون پکلی کې موجود دی او دا بیبی د دې اراده ده چې ز نپلی روزه اونیسم دا خزبا راضی خاون ته درخواست پیش کیا جی صاحب میاں صاحب پلان کی صاحب
زما سبا اراده کیږي او نپلی روجه نیسم اونیسم کنا اجازت دی او کنا که خاونو دوی چې اجازت نه دی دا روجه نه کیږي دا روجه نه کیږي ها الله اکبر یو حدیث پاک کې راځي کما زنانا د خاوند د اجازت نه بغیر د کور بهر اوتلا پدې د واپسې پورې د الله لعنت راوريږي بی اجازت اوتلا الله اکبر کبیره نو قران کریم را لنسخه خيو وان خبتم نشوزهن که تاسو مو د بیبیانو د بد اخلاقو نه یریده جواب را ګرځي خاوند ته رخصه غوري استاغون ته مړونه خود دې خپو پورې راکاګم الله اکبر کبیره دا مونږ ته ځکه پته لګي کله کله مونږ ته کسانه چې دم درود لا توخایا موږ دې قران ته کنار سبز دکې ها الله فرمایي وین خبتم نشوزهن که تاسو د بیبیانو د بد اخلاقی نه یریږي بیبي جواب را ګرځي څنګه به ټیک کې دا د قران نه وي چې اوچته کا او اخلاص کا دا قران نه وي تعالی د بیبي د ټیکولو چل قران خي ته قران سره دوستی نه کړې کنه ته قران ته ناس نه یو خدا سونه دی علاقې مسلمانان چې کنه مولوی صاحب چې کم ټیم قران بیانوي ټول وته په اتفاق سره کینو څنګه مخ وخا دا چا خوخاره جزاکم الله خیر دا خبره کنه د درس تناستا ها نو الله پاک فرمایي که د بیبي د بد اخلاقی نه یریدي په اول فرصت کې فاعذوهن نو نصیحت ورته وکي بیبي دی پوي کا د خاون حق وت بیان کا چې د خاون ګوري لوی مقام دی الرجال قوامون علی النساء للرجال علیهن درجه نو دی غد په خپل ټکنالوژي خدای له بس بیان کیه ور یاد ساته محترم دو درې ټکی د دین د کوي ښا د خپل بیبي ته به خپل بچو ته به نو چې د ځان ته ګوګوشتي کنه چې ته ځان ته ګوګوشتي ته به بیبي ته خبره وکي بیا الله اکبر کبیره فعذوهن اول فرصت کې ولا نصیحت کا خدای ته سمشا د شریعت دا حکم دی پیغمبر دا وی ک په دی باندې او نشوا نو بیا په دویم نمبر فرصت کې وحجروهن فی المضاجع بیا دویم نمبر کار داو کا دا بیبي په نصیحت باندې راه راست ترانه لکنه نو دا څه کارو کچی کو سره وګوره د بیبي حالات دی معلومه وا کله کله بازي بیبي د نشته په تعالان خوشاله دي ته ما سره کچی دا وی به ته چې نه نو استاد د دشمن لید اختر دی وی ښا نه محترم ته د بیبي مزاج معلومه ته سره کچی کا ته نه کیمرا بدل کا وګوره که زاستا په جدای باندې خوشاله نو به هم بدل وګوره ښا کدا لغون د سړی توپ پکې دا به خپیتا به رضا کوي او نبی رسول الله والسلام د جنتی خزو صفت دا ذکر کړي چې اغه زنانه خوش قسمت ده او جنتی زنانه ده خاوند راغله دی په بهر معاملاتو کې ستړي شوی پریشانو کې دی د ناس د خپه د ټینشن کې دی او دا خزه رااله او دا خاوند لاس ور په لاس کې ورک او چې سترسوې غ خوشاله کړي نه کنه دا د غلاس نه پریوي دا سعادتمند زنانه ده نو دویمه نسخه قران دا خي چې کچی کا وسره نو دا به تا رضا کوي بیا تا ته بس تا به نه خپکو مجي ور قران څنګه طریقې سره نسخه ته بیانې بیا دریم نمبر کې په نصیحتم نه ده او تا وسره یو سورې کچی کا په دی باندې نه ده نو دریم نمبر کې قران کریم وزربوهن بیا بلګ لګ ځان غوسه کېم ښا ځان بیخي هه نه جوړه غوړې ښا چې ته بیخي نه غوسه کې او نه ډب چلول شي بیا دریم نمبر نسخه قران ذکر کوي په دریم نمبر کې چې ته په دریم مرز یا په دریم میاش کدا سم نشوا نو وزربوهن بیا داسې لګ لګ پستا کا وی وخه وړو کې بوله نه ماته په مخ به نه وخه بعضی بد مړو نه یو نو بیبي سره په دې مخ وخی وي د دینه بغیر مې غوسه سړیږي نه دا ګناه ده بیبي بابا مخ نه وخی چې دا راه راست ناراضی نو ډب ولا ورکا سزا ولا ورکا کدا په نصیحتم سما نشوا کدا ستان تدنه جدا شو پدیم سما نشوا په وخلم سما نشوا دا بیام به حیايي کوي دا بیام سکی نو بیا قران وایو فلا تبعوا علیهن سبیلا قران کریم ذکر کوي بیا دا بیبي چې دا دله تر اوس خط ورکخه دا بیا پرې دا ځان ټینشن مې سیوا کوا
نو قرآن کریم عجیبه کتاب دی محترمو. تاسو ډیر خوش قسمت دی زمونږ د دې رور خادي ده او پای کې د دین ماحول جوړ شو، دین پکې بیان شو، شریعت پکې بیان شو، د دلته د دې واده آغاز وشو په دین سره. اے محترم مسلمانانو دا برا سره کلکه واده کوي چې مونږ به په خپل خادو کې ډول ډګ وربل پالنګونه دا کارونه پکې نه کوو. چا چا سره کلکه واده ده ورګه زه ګورم بعد پکې لاس نشي چتولی اوس هم پکې خپل خادو کې به الله نه خپکو. چا چا سره واده ده الله به خپکو دا کم چې واده نه کوي کنه، لکه دې مطلب چې الله به خپکو نو ته به د خوشاله رزوم مومي. جی بعضون لاس نه اوچت کړي دا ګور ډېر د تاوان خبره ده. دا چا چې لاس اوچت کړه نه دا چا چې نه اوچت کړي محترمو اغیم دا واده کې چې په خپل خادو کې به الله نه خپکو. چا چا سره واده ده جی دا د الله سره رب سره واده ده. ښه یریږي را یریږي ما قسم دې کې چا د لسم وي بس یریږي را یریږي ما نو خپل خادې به د شریعت برابر کوتی خو بیا خوشاله ګوره کنه او کنه چې ته نه یاره راته ګرانه ده نو بیا د واده په عمر از پاتم از تماشه کوا چې څنګه دې د خوا چې څنګه دې د بیبي او د نګوره کبډي میچ شروع دی او کنه به مزه کوه بیا انجای کوه بیا ته موبایل نیسه اورې کنه ریکارډینګ دا نه کومه. الله اکبر. ته د الله په دین باندې غیرت نه کی نو اے محترم مسلمانانو دغه بے حیايو نقصانات ډیر زیاتی نو چې موږ خپل خادو کې شریعت ته رواج ورکو او موږ له شریعت دا نه وای چې تاسو پکې ولیمه مکوي او واده کې ولیمه سنت طریقه ده بلکې بعض خو ته واجب هم ویلي دا غوړي ها ولیمه بعض خلک موږ واده په شریعت کې کوو یعنی خرچه و پکې نه کوو. نه محترم د شریعت واده دا دی پای کې دا ګډاګانی پای کې دا ډګونه د دې سيزونو نه هغه ځانو ساته. اے محترم مسلمان زما خوړه غواړي چې ډېرې خبرې وکما خو نن زمونږ د مدرسې خپل اجتماع وا او سار د 4 بجو نه چې شروع شوی وکنه دا جمال په سیب دي چرال نو اوس ملا ملمانه سو او دیوی د مولوی صاحب خامخا برازه نو ډېر په زور سره مې دا خبرې وکي. الله دې موږ او تاسو سره د عمل کولو توفیق را نصیب کی او الله دې ملګرو ته دا خادي د ډېرو زیاتو خوشالو کی او الله رب العزت دې د هر قسم خفقانونو پریشانونو محفوظ ساتي. واخر دعوانا الحمدلله رب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے رب ذوالجلال سمو اورید مونږ ته پرې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. اے رب سماته ګوډه خبرې مو کی. اے رب ذوالجلال ته پدې کې اثر واچې. اے رب د دې علاقې مسلمانانو ډېر په مینه محبت سره ستاسو دین خبرې اورېدې. اے رب جوړې د خیر ډکې کې. رب دې کوم خاندان کې دا خادي ده دا د ټول خاندان د پاره د عزت او د خوشحالو سبب وګرځي. اے رب په دې خادي کې چې دا مرګري د دمتوب او د بے حیايي او د پالنګونو وربلونه اے رب دې ځان بچ کړي د دې سبب هم زموږ مولانا فضل غنی صاحب دی رب دې لم په عمر کې برکت واچي. دې مولانا صاحب سره چې دې علاقې سونه ملګری ملاتړي سونه ملګری دې سره د دین په کار کې مرسته کوي. رب هغه ټول ته په کورونو کې په مال اولاد کې برکتونه نصیب کړي. اے رب ذوالجلال زمونږه د دې کم رور چې دا خادي ده اے رب ذوالجلال دا خادي د ډیرو خوشالو کې رب خزه خاون د دې زندگی د ډیرو خوشالو ذریعہ وګرځي. رب اے رب ذوالجلال په خاندان کې د اتفاق اتحاد ذریعہ وګرځي. د حاسدینو د حسد نه اوساتي د جادوګرو د جادو نه اوساتي. اے رب ذوالجلال اے پاک پروردگارا حفاظت نصیب کی برکت نصیب کی عافیت نصیب کی. اے رب دې کوم مسلمانانو وعده وکا چې مونږ بخپل الله په خپل خادو کې نه خفقو. رب دې ته ډېرې خوشاله نصیب کړه. رب زمونږ کوم ګناهونه شوي دي زمونږ ګناهونه معاف کړه. رب مونږ توبه وباسو زمونږ توبه قبول کړه. رب وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم